مونږه سیرت د دې ځای پورې بیان کړو چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې بکله تکلیفونه زیات شو نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه کار دا اپناو چې خپل غیر چاپیره کلو تلاړ شي او الته کې د دین دعوت او د تبلیغ کار وکړي او په دې باندې موږ تفصیلی بحث کړو 13 جمعه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم هغه خلکو د طائف هغه مفصل واقعا چې ډیر زیات ظلمونه په وکړه تکلیف ولا ورکړه زخمی ک پکانو ویشته دغه سي د رسول الله مبارک پس اصحاب باندې هغه باندې مختلف قسمه تکلیفونه تیر وڅ تکلیفونه تیر شو نو الله سبحانه و تعالی د شی ذات ته چې کله په چا باندې تکلیف راولي نو بیا د هغه تکلیف سره ول خوشحالي هم ورکړي یو بنده دی هغه د الله د پاره دومره ستړي کوي هغه په یو کس بسیزي هغه ته د دین پرچار کوي او د دین د وجنا د دغه دین د کبله په هغه باندې مختلف قسمه سختۍ راځي بیا الله سبحانه و تعالی د دې انسان ډیر لوی خیال ساتي نو الله سبحانه و تعالی د دغه مکی د مشرکانو د تکلیف نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو انعام ورکړ او هغه انعام داو چې الله سبحانه و تعالی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر اسمان تراو کله چې انسان تنگ شي ډیر وخت په ځای باندې تیر شي بیا خامخ خلک وایي چکر لتل غواړي نو دا ذهن دا بوج مود دا خطي د قصي څوک بچرته چکر لذي او څوک بچرته چکر لذي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه و تعالی اسمان ته چکر ورکړ چې تکلیف ته من ډیر تیر شوی دی چکر لږ در کوم او چرته دی بوزم اسمان ته دی بوزم نو الله سبحانه و تعالی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه د معراج دا واقعه مخ کراله دې کې بیا اختلاف ته بعض علما کرام وایي چې دا په پنځم کال د نبوت باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر اسمان مونږ ته د خپل د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها د کورنا بیت المقدس ته او بیا د بیت المقدس نه اسمان ته سفر دا په پنځم کال د نبوت باندې شوی بعض علما وایي چې نه بلکې دا د کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شیب ابي طالب کې گیر شو او داغه د خاندان کوم افراد او هغه گیر شو او هغه روټي راشن ارسره د خلکو بند کړ نو د دغه واقعې نه بعد چې کوم دینو د معراج دا واقع راغلی او بعض علما وایي چې نه د هجرت نه 3 کاله مخکې دا واقع مخې ته پیښ راغلی او تحقیقي قول داده درست قول داده راجح چې دا واقع د معراج چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم برتلې ده اسمانونو ته دا د نبوت په 12م کال باندې شو د نبوت په 12م کال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد فرمایي چې زه د شپې د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې ومو او دوما ام هانی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترلور و ودوما چې ناګهانا چې په کوم ځای کې ودوما دا چت په ما باندې سره چې چت سره شو نو فورا چې کوم ځای نو زما خواله جبرئیل امین راغی او بیا دا چت بند شو اوس په دې کې زين ته دا خبر راځي جبرئیل امین په دروازه باندې ودی نه راځي چې په چت باندې کوم ځای چت سورې کا وره نو دې کې مختلف قسمه حکمتونه علما کرام لیکلي یو حکمت په کې دا چې الله سبحانه و تعالی دا چت دغه دا سورې کو جبرئیل امین ته حکم وکړ چې ته به چت باندې ورشه چې رسول الله مبارک ته دا اشاره وشي چې ستا سفر چې کوم دین وغه بره طرف ته دی بره نه جبرئیل امین په چت ذکر راغی چې ستا سفر بره طرف او دویم حکمت علماء کرام دا لیکلی دی چې اصل کې
حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالى دا خودله چې ګوره چت کله وران شنو هغه دوباره زر روغيږي کنه وخت پکې لګي کنه ډېر وخت پکې لګي نو الله سبحانه وتعالى ورته دا خودله چې تبا اسمان کراس کې تاسو به اسمان کولاویږي ځکه چې قادر مطلق ذاتي ما چې په یو شی کې تاسو ډېر وخت اړوي دا چته دا په لږ وخت کې دغه دوباره ما باندې کې نو اسمان ته چې هم کله ته وخیږي دا اسمان به دوباره پتا پسې را باندې کما دې کې بسوره مره نخ دا حکمت وګړي بهرحال جبريل امین هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا تراغه او دغه خوشخبری ورته واوروله چې زه تابو زما او تعالی یو وګت سفر در کوم او زه د الله سبحانه وتعالى د طرف نه را لېږلې شوی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبیک یو په دقه ټیم باندې دغه شپې راوته او کعبۃ الله تعالی بیت الله شریف تعالی څنګه چې په بیت الله شریف کې جبريل امین د ځان سره یو سورلی راوستله چې په دې سورلۍ باندې موږ ځو بیت المقدس ته فلسطین ته او د فلسطین نه بیا بر اسمان ته دا سورلی چې کومونه د دینوم براق او براق ورته د دیو جنویل کېږي چې دا براق د برق نه وته برق برېښنا ته وایي موږ پښتو کې دم برق وایو فلق ته وایي نو دا سورلی وایي دسي سپینه وا د دې دا پټ دسي سپینو چې فلق به واه د دې وجه نه دی سورلی ته براق او بعض علما لیکي چې براق ورته د دې وجه نه وایي چې د دې سورلی سفر دومره تیزو چې کوم ځای کې به نظر لګېده نو د بجلی د فلق په شان دی به چې کوم ځای نو دا هغه ځای ته رسېده د دې وجې نه دې سورلی ته چې کوم ځای نو براق ویلی کېږي دا سورلی چې رسول الله مبارک له راغلې وه نو دا وایي د خر نه لږه غټه وه د خر نه لږه غټه یعنې سایز یې د خر نه غټو او د قچرې نه لږ کم د دې دا سایز حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې ځوان زو په سفر باندې دې تاسو ورسواره شئ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په براق باندې چې وای کله سورېده نو هغه مستی وکړه تاسو کو خیال کړئ نو دا غوا میخه یا امس ورلی دا سړی کله نه کله بوزي نو دا خيو چتی کی یا تاو راتاو چې جبريل امین ورته وی چې تا ته پته نشته چې پتا باندې اوس هغه سړی کینی او سفر کوي چې تر اوسه پورې پتا باندې د هغه په شان هستی نه کېناستلې ده او نو د قیامت ته ورځې پورې پتا باندې هغه شان دي سورلی کېږي چې کله دا خبره د براق واورېده نو دا اکدم غلی شو او د سختۍ د وجې نه به د باندې خولې رالې خولې او الله سبحانه وتعالی دې براق له وای د خبرو طاقت ورکړ او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې د الله رسوله ما ته خو پته نه و چې ته په ما باندې سورلی کې زه خپل یو درخواست تاته مخکې کوم او پیش کوم څه درخواست دی د الله رسوله درخواست دا دی چې نن په دنیا کې تا په ما باندې سورلی وکړه د قیامت په ورځ چې کله قیامت برپا شي خلک جنت ته لاړ شي کافران جهنم ته لاړ شي او تاسو په اعلی مرتبه باندې فایز یې نو ته د الله نه دا سوال وکړه زما دپاره چې په جنت کې هم زه ستا سورلي جوړه شم نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د الله سبحانه وتعالی نه سوال وکړ او د هغې براق دا سوال قبول شو چې دا ته په جنت کې هم زما سورلي زه سورلي په تا باندې بهرحال دیو روان شو چې کله روان شنو یو موقع رااله چې جبريل امین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې په دې ځای کې کوزیږي چې کله کوز شو نو 2 رکعاته نفل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه او دا ته جبريل امین وی چې دا مقدسه خاوره ده په دې ځای باندې چې کوم دی نو 2 رکعاته نفل وکړه چې 2 رکعاته نفل وکړه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې دا کوم دی وی چې دا یثرب دی مدینه منوره په خوانه نوم یثرب وی چې دا یثرب دی وی خاوي دا کوم مقام دی وی دا داسې مقام دی چې ته به دې طرف ته هجرت کې وخت ریدونه بعد به ته دلته کې راځي
د دې یثرب نوم دی دا ډیره برکتي خاوره ده ته به دفن کېږې دلته ها بیا چې 2 رکعات نفل وشو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په براق باندې سور شو جبرئیل امین سره دی یو لاړه حتی تر دې پورې چې ببل مقام کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین وی چې سورلی ودروا او دلته کې کوشش 2 رکعات نفل وکړه هلته کې رسول الله مبارک 2 رکعات نفل وکړه پوښي وکړه دا کوم مقام حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جواب ملاو شو چې دا د حضرت موسی علیه السلام د خبرو هغه مقام دی چې په کوم ځای کې د الله سبحانه وتعالی سره موسی علیه السلام خبرې کوي بیا تلو حتی تر دې پورې چې مختلفو ځایونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشو او جبرئیل امین ورته حکم کاوه چې 2 رکعات نفل دلته کې وکړي دا سلسله جاری وه چې زه راغی او هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې د دې براق نه کوز شه 2 رکعات نفل وکړه 2 رکعات نفل چې رسول الله مبارک وکړه نو تپوس یې وکړه د جبرئیل امین نه چې دا کوم ځای دی نو جواب ورته میلاو شو چې دا بیت المقدس دی دا بیت المقدس دی دا فلسطین دی او وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د براق نه کوز شو نو جبرئیل امین وسره په براق باندې نه و جبرئیل امین خو داسې هم تک کولی شو که نه چې د اسمان نه په سکندونو کې را رسي د بجلۍ په پړق کې را رسي نو ارضې ته رسېدی شي بلکې ذهن ته مې یو عجیبه نکته مخکې ته راغله وایي د جبرئیل امین نه چا تپوس وکړه چې تا باندې سخته په کوم ټایم کې راغله ډېره سخته راباندې کوم ټایم تېره شوله هغه ورته ووایي چې په ما باندې یو څو موقع داسې راغلي دي چې په ما باندې ډېره سخته تېره شوې چې کومې موقع چې اولنۍ موقع ده چې کله حضرت یوسف علیه السلام ورونو کوهي ته گزار کړ او د برې نه ور روان شو نو ما ته الله سبحانه وتعالی حکم وکړه چې لاندې ورسه دنیا ته ځمکې ته ورسه او د یوسف د غورځېدو نه مخکې چې ته رسېدلی او هغه ته د خپلې وزرې لاندې پورې کړي هسې نه د کوهي نه یوسف لاندې گزار شي او زخم تکلیف ورته میلاو شي لهذا په دغه ټیم کې دی د کوهي د سر نه روان شو د اسمان نه را روان شو دومره په جلدۍ باندې زه راغلی چې د یوسف علیه السلام لا کوهي یخ ته نه ورسېدلی چې ما ته لاندې خپلې وزرې پورې کړي بله کومه موقع وه بله موقع هغه وه چې کله نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته ورګزار کړه په منجنیق کې چې څنګه یې ورګزار کړه نو ما ته الله سبحانه وتعالی حکم وکړه چې ورسه او هسې نه خلیل الله زما دوست هغه په اور کې پرېوځي او د اور د وجې نه هغه ته څه سوزش ورسي څه تکلیف ورسي ته د هغه د اور د پرېوتو نه مخکې ځان ورسوه هغه وایي زه د اسمان نه را روان شوم او د حضرت ابراهیم علیه السلام د ورغورځېدو نه مخکې ورته را رسېدلی و ما ځای مې ورته سیټینګ مې ورته کړی و هغه ځای مې ورته د جنت غوندې کې جوړ کړی وی بل کومه موقع وه بله وایي هغه موقع وه چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ذبح کاو او چاړه یې پرې کېښوده نو ما ته الله سبحانه وتعالی حکم وکړه چې ته ګډ واخله د جنت نه او فورا ورسه هسې نه چې ابراهیم علیه السلام په چاړه باندې زور وکړي او د اسماعیل علیه السلام هغه مړی زخمی کی لہذا ته فورا ورسه او ګډ د ځان سره ورسه هغه وایي چاړه راښکو دې نه و چې ما ګډ رسولی و لاندې مې کوم دی دا راباندې ډېر سخت چې کوم دی نو اوقات تېر شوي بهرحال نو حضرت جبرئیل علیه السلام وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کوز شو دغلته کې نو د بیت المقدس نه بهر یوه ګټه وه او په هغې کې داسې ګوته ورښکته کړه جبرئیل امین چې څنګه یې ګوته ورښکته کړه نو په هغې کې د مخکې نه یو سوری و په ګټه خو صرف خاورې پکې تللې وې نو بنده شو سوری هر پار سوری و په ګټه کې بند شوی و ده پکې ګوته ورښکته کړه چې سوری یې ازاد او بیا یې د دې څاروي د دې براق خپلی راواغسته او دقلته کې چې کوم دی نو دا براق وتړه او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړ چې د دې نه بعد به چې کوم دی نو زمونږ تګ د دې براق باندې نه د براق سفر د دې دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی بیت المقدس ته څنګه ورننوته نو څه ګوري چې بیت المقدس مکمل ډک عظیم مسجد دی هغه مکمل ډک دی د خپلې د ایښودو ځای نشته دی وایي زه لاړم او په مخکې صف کې ودرېدم
څنګه ودرېدم جبريل امین مخې ته راغی د امام زوی ته او ما ته اشاره وکړه چې راشه د خلکو ته مونځ پړاو زه رالم او ما مونځ 2 رکعته پړاو کړ نو تپوس مې وکړ جبريله دا دومره مخلوق چې ولاړ دی دا څوک دی ما ته جبريل امین وی چې د الله رسوله دا د حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر حضرت عیسی علیه السلام پورې چې څومره انبیاء کرام دي ټول راغلي دي الله سبحانه وتعالى تعالی فضیلت ترکاو ته امام جوړولي او دوی مقتدیان جوړول دا ټول ستا مقتدیان د دې وجه امام الانبیاء چې ورته ویل کیږي امام الرسول چې ورته ویل کیږي سید الانبیاء چې ورته ویل کیږي دا د دې وجه ویل کیږي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول انبیاء کرامو ته جمع ورکړي دا مونږ ولکه چې کله دا مجلس ختم شو مونږ وشو وای د دینه بعد حضرت جبرئیل امین ودرید او څنګه چې مونږه نقابت کو سټیټ سیکریټری چې وته وای دغه سټیټ سیکریټری جبرئیل امین جوړ او یو نبی ته به आवाज کاو نو د پلان کې د دعوت ورکوم چې هغه راشي او خپل ما فی ضمیر اظهار وکي خپل یو څو خبري وکي د آدم علیه السلام نه شروع واچوله آدم علیه السلام هغه تقریر شروع کو او ټول د الله سبحانه وتعالى حمد و ثنا وکړي نو حضرت ابراهیم آدم علیه السلام خبره شروع کړه چې زه د الله ډیر شکر گزار یم چې زه په ټول انسانانو کې اول پیدا کړم او بیا زما په دې اولاد کې دا دومره انبیاء کرام پیدا کړ او بیا زه په جنت کې پیدا کړم او بیا زه په ځمکه باندې خلیفۃ الله راولېږلم یو وګت تقریر هغه وکړ په دې پسې حضرت نوح علیه السلام را پاسېد هغه خپل وګت تقریر وکړ دغه سلسله شروع حتی تر دې پورې چې حضرت عیسی علیه السلام هغه را پاسېد او هغه وګت تقریر وکړ دا خبره به کې ارشاد وفرمایله چې زه د الله ډیر شکر گزار یم چې زه بغیر د پلار پیدا کړم بهرحال او په اخره کې جبرئیل امین دعوت چاته ورکړ خصوصي مهمان خصوصي چې کومین هغه همیشه اخره کې تقریر د دې ټول انبیاء کرام او د دې مجلس مهمان خصوصي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت ورکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقریر شروع کړ حمد او ثنا د الله بیان کړ او بیا دغه ټول انبیاء کرام ته خبره وکړه خبره دا وکړه چې زه د الله ډیر شکر گزار یم چې زه په تاسو ټولو کې اخیره راولېږلم زمانه بعد بل نبی نه راځي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه د ټولو نه اخیره راولېږلی شوی پیغمبر یم زما امت د ټولو نه آخري امت دی زه د الله شکر گزار یم چې د قیامت په ورځ باندې آخري امت دی زما خو لیکن چې کله جنت کولاویږي نو زه به ورشم او د جنت دروازه به وټکوم د دننه نه به आवाज وشي څوک ته په دروازه باندې زه به आवाज ورکم چې محمد راغلی یم او د دننه به ماته आवाज وشي چې هم د دې خبرې انتظار هم دې د پاره زه ولاړم چې کله محمد راشي نو اولنۍ دروازه به د جنت دته کولاوي او بیا یې ارشاد وفرمایا چې زه په دې باندې د الله شکر گزار یم چې اول جنت ته کوم امت نه نوځي زما امت راغلی اخیر دی خو د ټولو نه اول چې کوم امت جنت ته نه نوځي نو هغه به هم زما امت یو هغه به اول بیا به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مجلس برخاست شو بهر ته چې کله راووت رسول الله مبارک د مسجد اقصی نه جبرئیل امین ته حکم کړ چې مزید څه سفر دی وای مزید د الله رسوله سفر دا دی چې بر اسمان ته الله سبحانه وتعالى ته غوښته بر اسمان ته وکړي اوس د دې ځای پورې براق استعمال شو خو د دې نه بعد بیا اسمان ته پړوي استعمال شو اسمان ته پړوي استعمال شو تاسو ځین ته اوس خبره راځي چې دا ودی چې پړوي وو ها د لرګونه په جوړه وو بره په بيځوانه خاطر دا کیسه نه د ارچیس په پړوي ګوره په خوانه به درې وي دې ممکن دور لګ تیر شو هغه بسې چې کم دین اندر پای رااله د اندر پای دور تیریږي اوس پکې چې کم دین لفت والا پړوي رااله د لفت پړونه بعد اوس ډایرکټ لفت دی چې د لفت دی یو قسم له پړوي ده الله سبحانه وتعالى د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د دقه شان لفت تنظیم وکړو
او بر اسمانونو ته هغه سفر شروع شو. اولنی اسمان ته چې ورغه نو د اسمان دروازه وټکولې شو. اسمان کې خپل دروازې دي، اسمان ارض نه کولاویږي. کوم ځای دروازه ده لا تفتح لهم ابواب السماء، د اسمان خپل دروازې دي، دروازه وټکلې شو. आवाज راغی د دننه څوک دي؟ جبرئیل امین आवाज ورکو محمد رسول الله را سره دی. وی په خپل راغلی دی کرابللی شوی دی، په خپل راغلی دی کرابللی شوی دی. اوس مفسرین محدثین وای دا خو ټولو ته پته وه چې دلته کې په خپله څوک نشي راتلی، څوک به یې راغواړي هله به بره راخیږي که نه. نو بیا دې دا تپوس ولیکئ وایي دا په فرشتو باندې د الله سبحانه وتعالی چې کوم شان حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و چې نن یو میلمه را روان دی او هغه میلمه چا راغوښتی دی؟ اواز نه راځي. چا راغوښتی دی؟ الله راغوښتی دی. نن د الله میلمه را روان دی چې فرشتو ته هم پته ولګي چې دا میلمه دومره معزز دی چې نسبت یې د چا سره دی؟ د الله. نو جبرئیل امین به ورته اواز کاو چې رابللی شوی دی، د الله میلمه دی. دروازه به کولاوېده چې په اولني اسمان کې څنګه ورننوت استقبال وشو عظیم. په هغه او په استقبال کې څوک ولاړ دی؟ حضرت آدم علیه السلام ولاړ دی. آدم علیه السلام ورته څه وایي؟ مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا دی زما په هغه نیکوکار او نیک کردار بچوړي باندې، او مرحبا دی زما په هغه نیک کردار او نیکوکار نبی باندې. دغه ځای کې دویم اسمان کې حضرت عیسی علیه السلام دقسې आवाज کیږي. بیا چې کوم دی نو دروازه کولاویږي. عیسی علیه السلام ولاړ دی، یحیی علیه السلام ولاړ دی. د هغو سره سلام وشو. هغه ورته مرحبا باخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا دی زمون پرور صالح باندې، زمون پرور نیکوکار باندې، مرحبا دی په داسې یو پیغمبر باندې چې ډېر صالح دی. په دریم اسمان کې چې ورخیږي حضرت یوسف علیه السلام دی. هغه چې کوم دی نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ارشاد فرمایي چې حضور چې حضرت یوسف علیه السلام دومره خوبصورت او چې ما ولیده چې نیم حسن هغه عامي دنیا ته ورکړی شوی دی او نیم حسن هغه حضرت یوسف علیه السلام ته ورکړی شوی دی. د هغه سره ملاقات وشو. هغه راته هم دا ووایي چې زمونږ ورور صالح، زمونږ نبي صالح په هغه باندې دې مرحبا وي، خوش آمدید دي وي هغه ته. بیا چې کوم دی نو دا سلسله به راتله. د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات کیږي په څلورم اسمان کې. هغه ورته هم دقه خبرې کوي. په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات کیږي. په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات کیږي. په اووم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات کیږي. او وایي په بعضو روایاتو کې راځي چې دا ټول انبیاء کرام چې رسول الله مبارک به کله ته دوی به ورته پاڅېده. خو چې کله آخري اسمان ته ورسېده نو حضرت ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه والوه. بیت المعمور د کعبې په شان دقسې کعبه بره په اسمان کې ده او د هغې نه فرشتې طواف کوي. څوک ته طواف کوي؟ فرشتې ته طواف کوي. او حدیث کې راځي چې په یو وخت باندې د هغې نه 80,000 فرشتې تاویږي. او چې یو پیرتي او فرشته تاو شي نو د قیامت ته ورځې پورې بیا هغه فرشتې ته چې کوم دی نو موقع د تاویدو نه میلاوي. نو بیت المعمور ته هغه ډډه والوه حضرت ابراهیم علیه السلام. او چې څنګه ورغی رسول الله مبارک نو رسول الله مبارک ته مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح بچوړی ورته ووي. او ابراهیم علیه السلام ورته فانسېده د مینې او د محبت ته وجه نه چې ته زما سئ نو سئ ورته نسېده. او رسول الله مبارک چې کوم دی نو د هغه سره کېناسته. ډېر چاپېره ورسره ماشومان ناستو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره. نو تپوس یې جبرئیل امین نه وکړ چې دا ماشومان د ابراهیم علیه السلام سره څه کوي؟ وی دا هغه ماشومان دي چې کوم په ماشومتوب کې وفات شوي دي. اوس دلته د ابراهیم علیه السلام سره ناست دي. ابراهیم علیه السلام سره دلته کې ګپ شپ لګي. بیا وم اسمان چې کله کراس کو حضرت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د سدرۃ المنتهى الته کې یو ونه د بیري. حدیث کې راځي چې د هغې ونې یوه دانه هغه د منګي غونته کې ده، یوه دانه د منګي غونته کې ده. او د هغې پاڼې د اتي د غوږ عمره دي. او په هغې کې چې کومې مرغۍ دي نو هغه مرغۍ د سرو زرو نه جوړې دي. او د هغې خوا او شاته چې کومې رڼاګانې دي نو هغه د فرشتو د وزرو رڼاګانې دي.
د هغه شاخونه برا د الله سبحانه وتعالى عرش طرف ته رسیدلی دي. په دغه ځای کې جبرئیل امین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د دې ځای نه په بره باندې نشم تللی، لہذا ته اوس په بره باندې لاړ شه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نورې فرشتې ورنږدې شوې او د الله سبحانه وتعالى ملاقات لیدل. بعضې خلک وایي چا به دا وي چې الله سبحانه وتعالی برای راست لیدلی دی او که نه دی لیدلی. الله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله برای راست لیدلی دی که نه دی لیدلی. نو مختصر خبره کوم بیا ختمو. بجلیګر مولوي صاحب وایي زه د دې سوال د جواب دپاره د افغاني صاحب خواله لاړم. نو چې کله لاړم نو ما ته تپوس وکړه چې جي د دې سوال لپاره راغلی یم، هغه ډېر لرې ځای و، هلته کې لاړم. د دې سوال لپاره راغلی یم چې د الله سره حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم برای راست ملاقات کړی دی که نه لیدلی دی که نه یې دی لیدلی. ما ته ویل چې ته کوم ځای نه رالې؟ ما ورته ویل چې جي زه خو د ډېر لرې نه رالم. وی چې که زه اوس نه وی راوتی تا ته ته به خفه کېدی که نه به خفه کېدی؟ ما ورته ویل چې او بلکل به خفه کېدم. ما ته ویل چې ته ما راغوښتی که ته په خپله راغلی؟ ما ورته ویل چې جي زه په خپله راغلی یم. وی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله تللی او که چا غوښتی و؟ ما ورته ویل چې جي الله غوښتی و. وی چې الله لوی مېلمستیا کوونکی دی که زه مېلمستیا کوونکی یم؟ وی چې الله لوی. وی چې الله چې هلته کې ځان به پټاو که الله سبحانه وتعالی به ورته خپل دیدار ورکاو، زه ستا نه شاته کېږم او الله سبحانه وتعالی به د رسول الله مبارک نه چې په خپله یې راغوښتی دی هغه به څنګه چې کوم دی نو په پرده کېږي او خپل دیدار به ورته چې کوم دی نه ورکوي. ضروري لیدلی دی، ضروري لیدلی دی، ضروري. نو الله سبحانه وتعالی سره ملاقات وشو او بیا ډېره تفصیلي واقعه ده انشاءالله. دا سلسله ده د سیرت، دا به بیا په بله جمعه کې انشاءالله وایو. او الله سبحانه وتعالی دې زمونږه حقیقي مینه د رسول الله مبارک سره نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.